اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 176. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور غمگین نہ کریں تجھے وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے. لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جو مہلت دے رہے ہیں ہم ان کو بہتر ہے ان کے لیے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ بڑھ جائے ان کے لیے گناہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوائی والا. دی غزوہ احد واقعی بیان شروع نن والا آیتون مبارکاو کہ اللہ جل شان وغی مزید احوال و بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکوی کہ اے نبی لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دا کم کفار چې په کفر کې منډې وئی ډیر متحرک دی دوی دغه په کفر کې متحرک کېدن دا تا غمجن نکی دی باندې ته غمجن کېږه ما. ویلی انهم لن یضروا الله شیئا، دوی الله ته ذره برابر ضرر نشي ورکوی، خپل ځان به نقصان کوي. او دوی دا منډې ویلې وی الله جل شانو دا مهلت ویلې ورکوي. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ جل شانو ارادہ لري چې دوی ته په آخرت کې څه حصہ پاتې نشي، چې کوم څه نیک کارونه څه نه څه دنیا کې کړي دي چې هغې والا ثمره په دنیا کې ورته میلاو شي، پرېږده چې هغه وخوري، چې بیا آخرت کې د ثمرې والا د جزا والا بدلې والا مطالبه نشي کول. ولهم عذاب عظیم، دوی دپاره لوی عذاب ده. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، بشک کوم خلق چې کفر خلی په ایمان سره، دغه ذکر د منافقینو ده. کوم خلقو چې خریداری وکړه د کفر ولا په ایمان په بدلې کې، لن یضر الله شیئا، دوی الله ته ذره برابر ضرر نشي ورکوی او دوی دپاره هم دردناک عذاب بوي. او بیا د دوی چې کوم دنیا کې چلت پیرت کوي چې کوم مهلت ورته ملاو ده، دې کوم حکمت ده، څه حکمت ده؟ ولا يحسبن الذين كفروا، ہرگز دے گمان نو کہ آغا خلق چې کوم کافران دی، انما نملی لهم خیر لانفسهم، چې دا مونږ کوم دوی ته مهلت ورکړه دا دی دوی ځانونو دپاره بهتر ده، دا ګمان دی دوی نه کوي. انما نملی لهم، بشکه مونږ دوی ته مهلت ورکو، لیزدادو اثما، چې دوی په ګناهونو کې نور هم زیات شي.
دا د الله جل شانه ضبطه ده. العیاذ بالله دې ته استدراج ویل شي، قانون د استدراج. لکه پښتو کې ویل کېږي چې رسۍ وي روږدا کا. دا قانون د استدراج ده د الله جل شانه، چې مجرمانو ته د الله باغیانو ته الله پاک دنیا کې مالونه ور زیات کی، نعمتونه ور زیات کی، چې نور هم پکې غرق شي، په نعمتونو کې نور هم گمراه شي، خپل گمراهی کې هر حد کراس کی، چې بیا کله رنیسی به د الله پکړ ډیر خطرناک وي. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. دوی د پر لوی دردناک عذاب ده. دلته الله جل شانه یو مسله دا بیان کړه، یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. اول مسئلہ یسارعون فی الکفر. اول دی کې ده امت کې چونکې نبی رسول الله والسلام زه دغه د عقاید سره کوم مسائل متعلق د لازمی بیانوم چې پته لاګي خلکو ته. نبی رسول الله والسلام موږ ته 1500 سال مخکې فرمایلی چې ما امت کې به 73 ډلې جوړي، ډېر ډلې لوی لوی گمراه فرقې تیرې شوي دي، اوس هم سره وزي لګیا دي. 2 فرقې تیرې شوي، یو قدریه او یو جبریه. دا 2 فرقې تیرې شوي، مضبوطې فرقې دي. د خپل دور کې ډېر لوی فتنې وي. یو معتزله هم ده، خو دلته د دوه ولا مسله ده. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اول خبره دلته دا غدا چې الله پاک نبی رسول الله ته فرمایي ولا يحزنك، او پریشان دی نه کی تا اے نبی. د لفظ کاف ضمیر خطاب دا، اور غمگین نہ کرے تجھے اے نبی. د لفظ يحزن کا کې د کوم ضمیر ده کنه د نبی رسول الله ته خطاب ده. تا غمجن نه کی چې شي الذين يسارعون في الكفر، اغه خلق چې هغوی په کفر کې منډې وي. دلته اعتراض ورېدي چې کفر کې منډې ویونکو خلق د دې مشاهده خو پکار ده چې سړی غمجن کی. بیا الله پاک څنګه ته فرمایي چې غمجن دی نه کی؟ دا دنیا ده کنه. اوس کوم خلق کفر کې منډې وی لګیا دي مضبوط، پکار ده چې موږ ته غمجن شو کنه. الله پاک فرمایي چې غمجن نه کیتا. نو دلته مفسرین عجیب نقطه بیان فرمایي چې دا نه غمجن کېدو د پاره سبب د کفارو مسارعت فی الکفر نه ده، چې کفر کې دوی منډې وي دې ته غمجن کې، دا سبب نه ده، بلکې د دوی چې کفر کې کوم متحرک دی منډې تړلې وي د دې ضرر نه ته غمجن کېږي، ته ضرر نشي درې کوی. مطلب یې دغه ده د دوی په کفر کې چې کومې منډې وي متحرک دي، ته د دې ضرر نه مه ډارېږه چې دا ته به ضرر در کې، هېڅ ضرر نشي درې کوی. اول مسله دغه ده. دویمه مسله یسارعون فی الکفر، چې دوی په کفر کې منډې وي. دغه آیت مبارکه کې رد ده په گمراه فرقې جبریه باندې. جبریه په امت کې گمراه فرقه تیره شوې ده. د دوی عقیده دغه ده چې انسان مجبور محض ده. د جبریه فرقې عقیده دغه ده چې انسان مجبور محض ده. په کائناتو کې چې سم کېږي د الله په حکم سره کېږي. د بوټي نه چې یو پاڼې راغورځي دا د الله په حکم سره راغورځي. انسان خپل لاسم نشي خوځوی د الله په حکم سره به خوځي. حالانکه دا غلطه خبره ده. خبره ته لږ سوچو کې د ځنه ملګري وایي که نه چې مو خپل سار نشو ګروی چې الله نه خو، دا خبره غلطه ده. دا د جبریه او عقیده ده. ما ته الله جل شانه زندگی را کړې ده، دا 5.5-6 فوټ جسم یې را کړه. زه چې څه غواړم په دې کوم، د الله د مرضي نه بغیر زه کوم لګیا. ویلې کفر د الله رضا ده. د کفار چې کوي الله په دې راضي ده که څه به ویلې کوي. الله اختیار ور کړه، ما ته الله جل شانه اختیار را کړه. زه چې د اوس کوم غړې کې د په خپل مرضي غړېږم، دا زه اوس په خپل غړېږم لګیا، دا الله نه غړې. خبرې پوهېږي د عقیدې خبره ده، مخکې به پوه شئ ان شاء الله. جبریه او عقیده دغه ده، د جبریه او گمراه فرقه ده چې انسان مجبور محض ده. انسان چې سم کوي د الله په حکم سره کوي. دا غلطه عقیده ده. که دا خبره صحیح شي نو بیا چې هر شی د الله په حکم سره کیږي نو کافر کفر هم د الله په حکم سره کوي. بیا العیاذ بالله العیاذ بالله بیا الله ظالم شو چې جهنم ته به لړه کوي، ټول عمر جهنم ته به ویلې لړه کوي. کافر چې کفر د الله په مرضی سره کوي به جهنم ته تلن ویلې دي. فاسق فاجر چې فسق او فجور د الله په حکم سره کوي، زناکار زنا د الله په حکم سره کوي، ډکو ډکا د الله په حکم سره کوي، به جهنم ته ویلې لړه کوي. العیاذ بالله الله ظالم شو. عقیده اهل سنت والجماعت دغه دا حق عقیده
اهل سنت وضاحت ما بار بار کړه کنه د څلور امامان د دوی عقیده دغه ده چې انسان ته الله جل شانو په خپل زندگی کې چې د کوم جسمت ور کړه ده په دې کې چې کوم امکان حد پورې کوم افعال دته ممکن دي د په خپل اراده په خپل مرزي سره کوي د کې د الله اراده شامل وي د الله رضا نه وي شامله یو د الله اراده د مخ کې د اراده بحث هم روان ده د قدریه او په عقیده کې یو د الله جل شانو اراده ده یو د الله رضا ده د الله اراده دغه ده چې کافر د کفر وکي الله اراده دغه ده یعنی ارادینا مطلق مراد علم الله په علم کې دا شته چې زناکار بو زنا کوي قاتل بو قتل کوي ډکو بو ډکا کوي کافر بو کفر کوي خو رضا دا نه ده او ارازی او رضا او په اراده کې فرق ده اهل سنت والجماعت عقیده دغه ده چې یو د الله اراده ده او یو رضا ده الله پاک رضی په دینه د چې څوک دی مانه فرمانی وکي ها اختیار ور کړه ماته 100% اختیار را کړه زکه کفر کوم که اسلام کوم که ګناه کوم که سم کار کوم چې سم کوم دا په خپل مرزي کوم د کې دی الله مرزي ما سره شامل حال نوي اراده وی ګوري اراده شامل حال ده خو رضا شامل حال نه ده ما سره دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او د جبریه او عقیده څه ده چې د انسان خپل رضا نه ده بس انسان مجبور محض ده چې الله غواړي یادای کوي به دوی باندې اعتراض وریديږي چې بیا د انسانان جهنم ته ویلې لړه کوي به دوی سره جواب نه خدا گمراه فرقه ده پوه شئ دی باندې نو دلته چې الله پاک فرمایي یسارعون فی الکفر دینه د اهل سنت عقیده ثابتېږي چې د کفار په کفر کې خپل منډي وي الله نه دی مجبور کړي کفر ته دوی کفر په خپل رضا سره کوي ځکه نبی اسلام ته فرمایي ولا يحزنك اے نبی ته پریشان نه کی دی هغه خلکو دغه حرکت چې کوم خلک په کفر کې منډي وي د کفر ترقی دی پاره کچته دی الله رضا دغه وا دغه عقیده وا چې کومه د جبریه او گمراه عقیده ده بیا الله پاک دغه د مسارعت فی الکفر نسبت کافرانو ته ویل کوي بیا خو ته نه کوله بیا خو الله مجبور محض جوړ کړی دی کوشش کوم یو چې اسانه سره پوښي پوي ان شاء الله یو دا مسأله ده دویمه یرید الله الا يجعل لهم حظا فی الاخره دلته اوس اراده ولا بحث ده دا قدریه او باندې فرقه قدریه باندې رد ده دا گمراه فرقه تر شوی دغه گمراه فرقه دغه دوی عقیده دغه ده د گمراه فرقه قادریه چې د الله جل شانه رضا اراده اهل سنت په مقابل د قدریه او کې الله جل شانه اراده او رضا د دوړو کې فرق ده اراده الله جل شانه د افعال و کسب یو فعل ده ما ته وګورئ منځ کول نیک کار ده روژه ستن نیک کار ده حج کول نیک څومره عبادات دي چې کوم الله جل شانه حکمونه کړي اوامر دي دا ټول نیک کارونه دي چې کوم شیونه الله نهي کړي منع کړي دا بد کارونه دي نو چې کوم ښه کارونه دي یا کوم بد کارونه دي د دې ټولو افعالو خالق الله جل شانه ده کفر الله پیدا کړی ده شرک الله پیدا کړی ده یو فعل ده زنا یو فعل ده الله پیدا کړی ده قتل یو فعل ده اگر چې بد افعال دي دو خالق الله جل شانه ده همدارنګه نیک افعال دي روژه مونځ زکات ښه اخلاق عبادات کوون دا ټول نیک افعال دي د خالق هم الله جل شانه ده د کسب اختیار الله پاک بندا ته ور کړی ده ما ته دا اختیار راکړه ده چې ما بندا کته نیک کارونه کوي د تا مرزي ده کته بد کارونه کوي د تا مرزي ده دا مو ته اختیار راکړه قدریه دې کې دغه یی چې انسان د خپل افعال او خالق په خپل ده انسان زه نیک کار کوم زه د خپل افعال او خالق یم زه په دې قدرت لرم چې دا زه چې مونځ کوم نو دا مونځ یو فعل ده د زه چې اوس کوم نو دا د مونځ یو فعل زه خپله پیدا کوم لګیا یم زه په دې قادر یم چې دا وکم قدریه دا یو زناکار چې زنا کوي دا د زنا ولا فعل د خپله پیدا کوي د زنا فعل لپاره د خپله خالق ده حالانکه دا عقیده د قرآن سره ټکر لري قرآن کریم څه فرمایي الله خالق کل شیء الله پاک فرمایي چې زه د هر شي خالق یم د زنا خالق الله ده قتل خالق الله ده
نیک اعمال او حج زکات د دې ټولو افعال خالق پیدا کونکا الله دا. ها د کسب اختیار الله بندا ته ورکړه چې ته کوي شي، ته کفر هم کوي شي، ته اسلام هم کوي شي، ته زنام کوي شي، ته د عفت پاک دمنی زندگیم تیروي شي، ته ډکام کوي شي، ته حلال رزق کمایم کوي شي. دا وړو د کی فرق ده. نو د قدریه او عقیده دغه ده چې انسان خپل خالق ده. دلته الله جل شانه دې باندې رد کوي، یرید الله الا يجعل لهم حظا في الاخره، چې د الله اراده خوشتا رضای په دې کې شامل نه ده چې تاسو دا کفر وکړي. پوي وو ان شاء الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دی نکی تا اغا خلق چې هغوی منډې وی په کفر کې، انهم لن یضر الله شیئا، بشک دوی هرگز ضرر نه ورکوي، نشي ورکوي الله تا د هیڅ شي. یرید الله اراده لري الله پاک الله یجعل لهم چې ونګرځوي الله پاک دوی د پاره حظا یو حصہ فی الاخرت په آخرت کې، ولهم عذاب علیم او دوی د پاره عذاب دا لوی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، بشک هغه خلق چې هغوی اخسته دا کفر په بدلی د ایمان کې، لن یضر الله شیئا، هرگز ضرر نشي ورکوي دوی الله ته د هیڅ شي. ولهم عذاب علیم او دوی د پاره عذاب دا دردناک. دا مسله مې دې لپاره بیان کړه. ازنه بلګری چې راشي چې ته وایي چې راغلی چې الله راوستم او به مې الله را باندې اوبه وسکلې، الله را باندې ټیکاله وخوړه، دا خبره غلطه ده، دا د جبریه او عقیده ده. مسلې باندې پوه شو. زه دلته یو ملګري به دغه ویلي به ما پوهېږم هېڅ داسې ما یا ګناه ده، دا د جبریه او عقیده ده. ها بیا داسې وایه چې د الله په فضل سره مې وخوړه، الله په اختیار سره مې وخوړه، الله را باندې وخوړه، الله دې ته ناسته چې په تا به ټیکالې خوري، تا ته خو الله اختیار دېر کړی ده که نه. د عقیدې فرق دې ذکر رسي. ولا يحسبن الذين كفروا، او ګمان دې نه کوي هغه خلک چې کفر یې کړی ده، انما نملی لهم خیر لانفسهم، چې بشکه مونږ مهلت ورکو دوی د پاره، دا مهلت بو بهتر وي دوی د پاره. انما نملی لهم، بشکه مونږ مهلت ورکو دوی ته، لیزدادوا اثما، چې دوی زیادت وکړي په ګناه کې. ولهم عذاب علیم، ولهم عذاب مهین، او دوی د پاره عذاب دا د رسوایی والا. الله دې موږ ته عمل کوو. امين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى